أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. سورة النساء آيات نمبر 6. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او کتاسو اراده وکړه د بدلون زوجین د ښځې وکانه زوجین د کومې بلې ښځې پر ځای وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړی یوې د هغوی ته قنطارا بسته خزانه مال فلا تأخذوا منه شیئا تاسو ما اخلي منه د هغه څخه شیئا هیڅ شی اتأخذونه آیا تاسو اخلی بهتانا په بهتان تړلو سره و اسم مبینا او پښکاره ګناه سره. دا آیات د مخکنی آیاتو سره رابطه او مناسبت ښکاره دي. په مخکې آیاتونو کې د جاهلیت د زمانې بعضې غلط رواجونه هغه رد شول او په دې مبارک آیات کې بیا هم مؤمنانو ته یو بل حکم بیانېږي. که تاسو په خپل رغبت باندې او شوق باندې د یوې ښځې سره نکاح کړي او بیا د هغې پر ځای بل ښځه په نکاح کوئ، نو په دغسې صورت کې تاسو د هغه اولې ښځې څه هغه مهر چې تاسو ورکړی دی دا مه اخلي، ولو که دا مهر بسته خزانه وي یا بسته کوټه وي د سرو زرو او سپینو زرو، تاسو یې مه اخلي. وإن أردتم استبدال زوج کچېرې تاسو اراده وکړل استبدال زوج د بدلولو زوج د خپلې ښځې یعنی په خپل رغبت او شوق سره مکان زوج پر ځای د بلې ښځې یعنی د اولې ښځې پر ځای مو دوهمه کول وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړي وو یوې د هغوی ته قنطار ډېر مال. قنطار دا تقریبا یوه کوټه د سرو زرو او سپینو زرو بلل کېږي او تاسو یوې د هغې ته دومره ورکړي، یا مو په مهر کې ورکړي یا مو په هبه ورکړي یا مو تسلیم کړي او یا مو سره وعده کړي او په دغه صورت کې د هغې ښځې کوم قصور نه و فلا تأخذوا منه شیئا نو تاسو ما اخلي منه د هغې څخه شیئا هیڅ شی هیڅ شی مو ورڅه اخلي. د منه ضمیر د زوج کلمې ته راجع دی، ذکر د مذکر ضمیر راغلی. تاسو هیڅ شی مه ځینې اخلي، ټوله هغې ته ورکړي. او که تاسو داسې ترتیب جوړوئ چې هغه یې در معاف کړي نو دا معافي هم په حکم کې د اخیستلو، ځکه دغه وخت کې معافي هم معتبره نه ده. د شرم او یا مجبوري په صورت کې دغه معافي دا راځي. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه آیات کې ډېر احادیث را نقل کړي. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ناست او د خلکو ته دا وویله چې تاسو پر دا خپلو ښځو باندې زیات مهر مه اخلي. که چیرې دا مهر اخیستل کرامت وای، ښه کار وای او یا تقوا وای، نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام به یا د خپلو کوروالاو په مقابل کې مهر ورکړی وای او یا به خپلې لوڼې په لوړ مهر باندې ورکړي وای. چنانچه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خپله یوه لور او نه خپله کومه کوروالا تر 400 درهمه بالابود مهر ورته ایښي. صرف یوازې ام حبیبه رضی الله عنها چې دا په حبشه کې اوسېدله مهاجره وه او خاوند یې نصراني سو بیا مړ سو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نکاح پیغام ور واستاوه. نجاشي رضی الله عنه چې پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی او پیغمبر علیه السلام یې لیدلی نو د حبشې باچا و، هغه د خپل طرفه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اعزاز لپاره 4,000 دیناره هغې ته ورکړي و. د دغه څه قطع نظر نور یو وخت هم پیغمبر علیه السلام د 400 درهمه زیات مهر نه دی ایښی. نو عمر رضی الله عنه چې دا خبره وکړل، نو روایاتو کې ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي دي چې یوه ښځه ولاړه سوه. ځینې روایاتو کې راځي چې د قریشو څخه وه
هغه ورته ویل چې تا د الله تعالی دا کلام نه دی اورېدلی چې الله فرمایي واتیتم احداهن قنطار، کتاسو یوې د هغوی ته قنطار هم ورکړي، یعنی بستا یو خره د سرو زرو سپینو زرو دی امور کړي، فلا تاخذوا منه شيئا، تاسو د هغه څه شی لام ماخ. د دې څه ښکارا معلومیږي چې کتاسو ډیر مہر ورکړي پروا نه لري. عمر رضی الله عنه ویل اصابت المرأه وخطأ الرجل، دا شذا په مسله کې صحیح ول او سړی غلطي وکړه ځان یې وشو. نو د دې څخه دا وای معلومه سوله چې زیات مہر منع نه دي. البته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عمل او قول امت ته د دې ترغیب ورکړی دی چې په ژوند کې آسانی کوي، سختی مکوئ، تکلفات مکوئ، ځکه دا پر تاسو بیا سختی راځي. لا تشددوا فشدد علیکم، سختی مکوئ په خپل کارونو پر تاسو به سختی وکړل شي، یعنی بیا هم په مزاجو کې سختی راشي او په خپل مزاج به مزانونه په تکلیف او مشکل کې اچولي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اعظم برکت النکاح، یعنی کوم نکاح چې د برکت په اعتبار باندې اعظم ده، ایسره مؤونه، هغه نکاح ده چې په هغه کې دا مهنت او مشقت کم وي، تکلیف نه وي پکې. او بل ځای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا امت په دې باندې ترغیب کړی دی چې تاسو یو د بل سره نرمي کوئ، سختی مکوئ. فلا تاخذوا منه شيئا، تاسو دا هغه څه شی ما اخلي، یعنی ټول ورکوي. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، اتاخذونه آیاتاسو یا اخلی دغه مال بهتانا په داسې حال کې چې بهتان ویونکی است، و اسما مبینا او ښکارا ګناه قبلونکی است، یعنی تاسو دغه مال د دوی سماخ ځکه دا د مالونو اخیستل دا پښکارا باندې بهتان دی او پښکارا باندې ګناه. بهتان ځکه دی چې په مخ کې آیاتونو کې دا خبره تیر رسول چې تاسو د دوی نه مال ماخي مگر هغه صورت کې چې پښکارا فاحشه عمل باندې هغوی راتګ وکړي. نو اسکچیر یو سړی د هغه شذ څخه مال اخی، نو خو د خلکو په ذهن کې دا ورځي چې د مال اخیستل خو بنو یوازې په هغه صورت کې رواو چې هغه زانیه او یا بد اخلاق وي. نو دا سړی چې مال جنې واخستي هغه په حقیقت کې نه ده، خو د خلکو په ذهن کې بدا ورکوي چې دا واکه بد عمل او بد اخلاق او فاسق او دا کبیره ګناه ده، ځکه چې په دې صورت کې د هغه حیثیت او عزت پایماله کول. نو تاسو دا کار مکو، صراحتن هم مکوئ، دلالتن هم مکوئ، په هر صورت کې دا منع دی، د دې څخه ځان ساتل پکار. اتاخذونه بهتانا و اسما مبینا، اتاخذونه آیاتاس اخلی دغه مال بهتانن په داسې حال کې چې تاسو بهتان تړي، و اسما مبینا او ښکارا ګناه کوي. او په دې صورت کې تاسو بیا ښکارا ګناه کوي، د دې خزان ګوري دا مکوئ. د واپس اخیستلو په صورت کې دا صورت راځي او دا منع دی. وكيف تأخذونه وقد أفزى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله لیکلی چې بدینو مسائلو کې ډېر احتیاط کول پکار. ځینې وختونو کې یو نارینه کې کمزوري وي، اخلاقی کمزوري د نارینه وي، یا د دې نارینه د کورنۍ د خوا اخلاقی کمزوري وي، لیکن د طلاق په موضوع کې بدنامي د ښځې راشي. پای کدا سی صورت پیښې دی، باید دغه نارینه د دې خبرې اظهار وکړي چې دا غلطي په ما کې. مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله اولاد نه درلود، دا اولاد نه کېدی، بیا د یو خریو هغه خریو وفات شو، انو دا کور والا کونډه شو، نو بیا هغه دا وکړه. نو بیا دا د دې لپاره وکړل چې د خپل کسانو ته به ویل چې خلکو ته دا معلومه شي چې دا عیب زما دی، دا د دې شی عیب نه دی. نو د دوه مؤده په وجه هم د هغه اولاد نه کېد چې تر څو خلکو ته دا ښکاره شي چې دا عیب زما دی او دا عیب د دې شی نه دی. نو دې کې ډېر احتیاط کول پکار. ځینې کسان په دې کې ډېر زیات تلاوباري کوي، خصوصا د واده څخه مخکې طلاق زموږ په ټولنه کې سخت لویه بدنامي ده،
او عموما دا غلطي دا د نارینه او د خاصه کیږي یا هغه ځای په طبيعت باندې خوش نه وي یا په کوشنیوالي کې سوي انو دا بیا ورسته لوی بدنامي ایجادي د دې مخه نیول پکار تاخذونه بهتانا و اثما مبینا نو یو خدا تاسو ته په دې صورت روانه ده چې دا بهتان دی او ښکارا ګناه ده دې سزا ساتل پکار وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه أو څنګه تاسو دغه مال اخلي وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد أفضى أو يقينا رسيدلي لبعضكم بعض استاسي إلى بعض وبعض لرأ واخذنا منكم اواغي اخستي دي استاسو ميثاقا غليظا مضبوط وعده وكيف تاخذونه يعني تاسو د اعمال څنګه اخلي سره د دې چې د بهتان او د کبیره ګناه علاوه دو شان نور موانع موجود دي چې دا هغه موانع په وجه هم باید تاسو د اعمال دوباره جنوانه یو خدا چې تاسو یو د بل سره به حجاب ملاقات مکړي او تاسو د دې مہر په مقابله کې بدل اخستي نو بیا بیرته بدل او مبدل په خپل ځان کې جمع کول دا خو منع دي جائز نه دي او بلدا چې تاسو د نکاح په صورت کې وعده کړي و د مہر او وس هغه مہر بیرته اخی نو دا تاسو په هغه وعده باندې موافقه نه کوي نو دا درته جائز نه ده وکيف تاخذونه تاسو څنګه دغه مال اخلي حال دا چې د بهتان او کبیره ګناه علاوه دو شان نور هم موانع واقع دي هغه دا دي چې وقد افضى بعضكم وقد افضى يقينا رسيدلي دي بعضكم بعض تاسو الى بعض وبعض لرا یعنی به حجاب مو یو د بل سره صحبت کړی دي یا صحبت او یا خلوت صحیحه خلوت صحیحه په حکم کې د صحبت دي او کامل مہر لازمي واخذنا منكم ميثاقا غليظا او دوهم دا چې هغه اخستي دي منکم استاسنا ميثاقا غليظا مضبوط عهد هغه مضبوط عهد نو حدیثو کې راځي چې هغه د نکاح عهد دی چې تاسو د الله تعالی په نامه باندې او د خلکو په شاهدی باندې هغه شذ ځان ته حلال کړه او د هغه سره مو د مہر وعده وکړل او بیا مو اوس بیرته مہر دې اخی نو دا څلور صورت د دې چې تاسو باید د دې کار ځان وسه یو خدا چې تاسو هغه ته مہر ورکړي نو بیا یې نه اخستل په هیڅ صورت در تروانی بلدا چې بهتان راځي په دې کې بلدا کبیره ګناه راځي بلدا چې یو د بل سره صحبت شوی دی هغه عوض اخستل شوی او بلدا چې تاسو وعده سره کړی و دا منع قاضي خان نقل کړی دی قاضي خان مرد مذهب ډیر لوی فتاوا دا پر عالمگیری باندې پر حامیشه سره پرتای عالمگیری پر دا بغل باندې سره پرتای وای کچا یو بل چاته دا اویل د عقد په صورت کې چې ما د خپل لور ته درکړې ده او دوی ویل چې هو وایدا نکاح نسی کی وایدا ځکه نسی کیږي چې په دغه صورت کې د استفهام وکي سوال جنې وکي چې ما د خپل لور ته درکړې ده او هغه ول وو نو دا صورت کې نسی بلکې دای بداس ورته وایي چې د خپل لور ته درکړې ده تا قبل کړې ده نو هغه وایو یعنی صرف استفهام بنکی کہ استفهام اوسو د عقد نسی کی په عقد کی ایجاب او قبول د ماضی په صيغه لازمي یعنی د صيغه به تیرسی وی صيغه واخذنا منکم میثاقا غلیظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تاسو مې په نکاح کوي ما هغه نکح آباؤكم استاسف لرونو په نکاح کړي من النساء د شذوذ الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوی انه یقینا دغه نکاح کول کان د فاحشه بحیائی ومقتا د غضب خبره وساء سبیلا او بد طریقه د دې ځای څخه
الله تعالی د محرماتو یادونه کوي هغه شذي چې په انسان باندې نکاح حرام وي یا مؤبده یا مؤقته دوه قسمه محرمات راځي ابدیه او مؤقته او تاسو هغه شذي په نکاح کوي چې تاسو پلرونو په نکاح کړی نه یو کوم محرمات بیانې او بل د جاهلیت د زمانه رواج ختمي د جاهلیت په زمانه کې دا عادت وو چې د پلار کوروالا به په نکاح کول یعنی میره به په نکاح کول او بل دا چې د خپل سکنی زوی کوروالا به په نکاح کول لیکن کبه په خله باندې کوم زوی وګرځاو چې دا متبنا ورته وای هغه کوروالا به نه په نکاح کول او بل دا چې د دوه خوند تر مابین جمعیت راوستي الله تعالی په دې مبارک آیاتونو کې دا ګرد منع کړه او د دې حرمت یې بیان کړ الله فرمایي ولا تنكحوا تاسو په نکاح کوي ما نکح آباؤکم من النساء چې تاسو پلرونو په نکاح کړی من النساء د شذ فقط عقد کپلار یې فقط د نکاح عقد سره کړیو یعنی وعدنی سوی فقط عقد او نکاح تړل سوی بس هغه پر دې زوی باندې حرام ده جائز نه دا غرکم نکاح عقد سره کړیو او دا هغه نلوړ چې څومره د اصول دي دا ټول په دې کې داخلي الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر سوی دي یعنی د جاهلیت په زمانه کې چې څه سوی دي دا هغه خبره تیر سوی ده هغه زمانہ وا آینده به داسې عمل څخه ځان ساتي انه یقینا د لپلار د کوروالا سره نکاح کول کان د فاحشتن د بیا حیاي خبره عقلا هم بدکار دی ومقتن او د غضب خبره ده الله تعالی په غصه کیږي ور باندې یعنی د سالم طبيعت او خاوندان هم غلطه خبره بولی وساء سبیلا او بد د سبیلا طریقه یعنی شرعا هم ډیره بد طریقه ده عقلا طبعا او شرعا په هر صورت دا غلط کار عقلم دا کار نه خوشي او دا غرنګ سالم طبيعت دام دا کار نه خوشي او شریعت یې هم نه خوشي حرام کار دی په هر لحاظ نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شجر راغله او دا یې وویل چې ما خاوند وفات شوی دی او زما زوی دی یعنی دا خاوند د بلی کوروالا هغه ما سره د نکاح خواهش کی پیغمبر علیه السلام ورته ارجعي الی بیتک والکور ته ولاړسه دا آیات نازل سو چې دا منع ځینې روایتو کې دام ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي دي چې سړی خپل مېره په نکاح کړو پیغمبر علیه السلام صحابه ته ویل چې ولار څخه قتل ک او هغه په دې امر کوي چې ولار څخه هغه سړی قتل ک نو دا اول قسم محرمات حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت د دې ځای محرمات بیانې چې پر تاسو باندې دغه لاندې شذ حرامي دا هغه د جملې څخه اول قسم شذ داد دته محرمات نسبیه وایي حرمت حرام کړل سوي دي علیکم پر تاسو باندې امهاتکم استاسمندي وبناتکم او استاسو لونی واخواتکم او استاسو خوندي وعماتکم او استاسو عمګانی وخالاتکم او استاسو خالګانی وبنات الاخ او استاسو ریریګانی وبنات الاخت او خرزیګانی وامهاتکم اللاتي ارضعنكم واخواتکم من الرضاعه او استاسو مندي التي هغه ارضعنكم چې تاسو ته درکړی وي واخواتکم من الرضاعه استاسو خوندي چې تیمو سره یو ځای راودلې وي دا پر تاسو باندې حرام دي حرمت علیکم امهاتکم اول قسم بیانی محرمات نسبیه د نسب په وجبانی پر سړي باندې حرام دي نو حرام کړسوي دي پر تاسو باندې امهاتکم تاسو مند پدې کې ټول اصول او فروع راغله په واسطه او بلا واسطه ټول اصول او فروع پدې کې راغ د مثال په توګه چې کله مور حرام شو د دې مور دا غي مور دا سزا دا ټول حرام دي که په واسطه وي که بلا واسطه وي
وبناتکم او تاسو لونی نو دا هم ټول فروع پکشرال کبیل واسطه وی کبیلا واسطه وی مثال په توګه لور د المسید کړوسی د داسې شيزه دا ټول حرامي واخواتکم او تاسو خوندې پر تاسو حرامي هر قسم خوندې کا اعیانی وی په پلار او مور شریکی وی علاتی وی یوازې په پلار شریکی وی اخیافی وی یوازې په مور شریکی وی دا درې سره صورت پکې راځي وعماتکم او تاسو امګانی دام پر تاسو حرامي دي عام خبره ده ک امګانی مو د پلار سره په مور او پلار شریکی وی یا یوازې په پلار شریکی وی او یا یوازې په مور شریکی په دې کې ټول فروع راغلي وخالاتکم او تاسو خالګانی دام در باندې حرامي دي دې کې هم دغه درې سره صورت راځي هغه خاله د مور سره پلار او مور دواړه شریکی وي او یا یوازې په پلار شریکی وي یا یوازې په مور شریکی وي یعنی اعیانی علاتی اخیافی درې سره قسم راځي وبنات الاخ د ورور لونی چې هغه ورېګانی دي دام پر تاسو باندې حرامي په دې کې هم دا درې سره صورت راځي کاغه ستا په پلار او په مور شریک ورور وي یوازې د په پلار شریک ورور دي یوازې د په مور شریک ورور دي د دې ټولو سره داغه د دې لونو سره نکاح جائز نه او د غلونو د مسیانو سره داسې سلسله روانه ده دا روانه او بنات الاختی او د خورجګانو سره عام خبره ده کله خور په پلار او مور شریکه خور وي یوازې په پلار شریکه وي یوازې په مور شریکه وي دا هغه لونی هم حرامي دا هغه مسیانی دا سپسځن دا محرمات دا ټول محرمات ابدیه سو او د دې سره نکاح په هیڅ صورت کې روا کیږي په هیڅ صورت کې د دوی سره نکاح روا نه و امهاتکم اللاتي ارضانکم واخواتکم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دوم قسم محرمات بیانې محرمات رضاعیه چې د تیپ واجبانی حرمت سره راغلي د رضاعت فواج ته سر راودلی الله فرمایي و امهاتکم او دا غسو تاسو مندي پر تاسو باندې حرامي دي التي ارضانکم اغه تاسو مندي تاسو ته درکړي چې ته درکړي هغه پر تاسو باندې حرامه ده ستا مور بلل کیږي پس نو دي کې شرعي مسله ده شرعي مسله ده چې کومه شذي کومالک ته انجلي ته ورکی دا شذا د دغه انجلي یا د دغه هلک مور بلل کیږي دغه شذي خاوند دغه هلک لار بلل کیږي او دغه پلار ورور یې اکا بلل کیږي دغه شذي خور هغه خاله بلل کیږي د پلار خور عامه بلل کیږي یعنی څنګه چې د نسب په اعتبار باندې حرمت ټول اطراف ته تکي دغه سي د رضاعت په اعتبار باندې د حرمت ټول اطراف ته تکي د پیغمبر علی السلام حدیث دی بخاری را نقل کړی رحمت الله علیه وایي چې يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده د ولادت په وجه چې کوم حرمت راځي د رضاعت په وجه هم هغه حرمت راځي لکه څنګه چې د خاله خور دا ټوله عین دغه صورت په دې کې هم راځي نو دا شذا پر د حرامه ده د دې لونی پر د حرامي دي د دې خوندي د دې المسیانی دا غرنګ پلار د دې شذ خاوند د دې پلار بلل کیږي د هغه نکاح د دې انجلی سره روانه ده د دې انجلی د لور سره روانه ده داغه سي د اکا چې د دې انجلی اکا کیږي د پلار روري کیږي د هغه نکاح سره روانه ده دا ټول جائز نه دي او بل حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي ان الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب یقینا الله تعالی حرام کړی دی هغه څه چې د رضاعت څخه راځي په کوم ترتیب چې حرام کړی دی د نسب څخه څنګه چې د نسب څخه حرمت راغلی دا رقم د رضاعت څخه هم هغه حرمت راځي و امهاتکم اللاتي ارضعنکم او تاسو هغه مندي چې تاسو ته تیدر کړی وي واخواتکم من الرضاعه او تاسو هغه خوندي من الرضاعه چې هغه د رضاعت څخه وي یعنی ته سر رودلی دا محرمات رضاعیه دي دریم قسم محرمات بالمصاهره بیانی د خیشی په واجبانی حرمت راغلی
و امهات نسائکم او دا غرنګ حرامي پر تاسو باندې امهات نسائکم ستاسو د کوروالاو مندي یعنی ستا کوروالاوی د هغه مور خواشه داغه سي پر دا اصول کې ځان دا اصول مؤنث دا ټول حرام د خواشه د داس پسیزه او امهات نسائکم داغه سي حرامي دي پر تاسو باندې تاسو د کوروالاو مندي فقط د عقد په وجه حرمت راځي چې مازه تا د کومې شدي سره عقد وکي بس ولو کواده سوی ني دا هغه د مور سره نکاح کول بس حرام کواده سوی کني سوی محض عقد بس کفایت کی وربائبکم اللاتی او استاسو روزل سوی التي هغه په حجورکم چې استاسو په کورونو کې وي په حجرو کې وي من نسائکم اللاتی دخلتم بهن استاسو د هغه کوروالاو سره التي دخلتم بهن چې تاسو د هغوی سره صحبت کړی وي دا بچندر شي چې هغه شزه چې لوري د بل خاون څخه او بیا ورسته سړی د هغه شې سره نکاح وکړي نو عادتاً د هغه د لور د بل دوم خاون سره یو ځای په کور کې اوسېږي نو د دې لور سره هم نکاح کول جائز نه دی بیا حرام دی کې دا شزه په نکاح البته دا په هغه صورت کې کده د هغه مور سره صحبت وکي وعده وکي که وعده نو کړي فقط د نکاح په عقد باندې دا نه حرامي یعنی کله بیا بیرته هغه شزه پریږ دی او لوري په نکاح کې په دا صورت کې دا به جایز وربائبکم ربائب دا ربیبیه توای چې تاسو په تربیت کې عادتاً دا قید اتفاقی دی اعتراضی نه دی یعنی کستا په تربیت کې وکنه و کې د مور سره تا وعده وکي بیا د انجلی حرام او کواده نو سوی بیا جایز وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم او دا غرنګ تاسو تربیت شده انجنی عادتاً التي فی حجورکم اغه چې تاسو په کورونو کې وي من نسائکم اللاتی تاسو د کور والاو څخه التي هغه کور والاوي دخلتم بهن چې تاسو دا غوي سره صحبت کړی وي پدې کې د زوجې تمام مؤنث پر راغله یعنی مطلب دا چې دا شذي چې تا د هغه سره نکاح وکړه نو بیا د دغه شذي لور چې د بل خاوند څخه د مسیح داسې سيزنو دا ټول حرامي شي التي دخلتم بهم دا قید احترازي دي یعنی په صرف عقد باندې حرمت ناراضي امخکنی صورتو کې خو صرف عقد حرمت راتلی فدی کې په عقد باندې حرمت ناراضي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا كثير نواستاسو دخلتم بهن داغوی سره صحبت نو کړي ولا جناح عليكم نو بیا ګناه نست پر تاسو باندې په نکاح کول سره د دې سره یعنی که بیا د لور سره نکاح وکړي نو بیا دا پروا نه لري چې تاسو صحبت سره کړی ني وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وحلائل او کوروالاوی ابنائكم تاسو د زامنو یعنی د مژند سره نکاح کول دا حرام دي الذين اغزامن من اصلابكم چې تاسو د ملاو څخه وي تاسو د نسل وي مطلب دا کړي په خپل باندې زوی کړي او په نفس الامر کې زوی نو کدا باز علاقو کې چې دا عادت وي نو بیا داغه د کوروالا سره نکاح منع نه ده دا به جایز ده هغه صورت کې بیا پروا نه لري حالان کې مشرکانو د خپل پلار کوروالا چې هغه د دم مېربل کېدل د هغه سره نکاح راوبلل دغه چې پردي شوه د دې سره بیا ناروابل احمقتوب فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم او دا غننګ حرامي دي پر تاسو باندې حلائل حلال شذي ابنائکم تاسو د زامنو الذين من اصلابكم ده غزامنو چې تاسو د ملاو څخه وي یعنی پدې کې د مذکر ټول فروع لونی راغلل مطلب دا دی چې کله تاسو مجور پر تاسو حرام اسو نو د مجور چې کوم لور د دام حرامه ده دا غیل مسیم حرام اسول دا څه ځکسي یعنی ټول فروع د مذکر دا پدې کې را داخل شو وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم چې تاسو د ملاو څخه نو پدې سره هغه اولادونه وېستل چې هغه ماځي په خپل باندې اولادونه بلل سوي
لیکن دا صورت کې هم فقط عقد چې ماضی دی زوی عقد سره وکي بس پلار ته نکاح روانه ده بیا ولو کواده سوی نه. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وان تجمعوا او دم حرام دی چې تاسو جمع والی وکي بین الاختين په مابین کې د دوه خوند په مابین کې د دوه خوندو او یا د عامو د خرزه یا د خالو د وريري دا جائز نه دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایله او فقهاو د دې د پاره یو ډیر ښه قاعده ذکر کړي. قاعده دا ده چې هرې اغدوی شذي چې کيوته نر فرض کې د ابولی نکاح نو سر روا کېده نو په هغه صورت کې د هغه دوه شذو په نکاح کې جمع کول جائز نه. یعنی دوی شذي ته د خپل کورنۍ راواخه د قریبانو کدی دوی کې یو نر ورته فرض کې د ابولی نکاح نشي کېږي. مثلا عمد او ریره ده کبل فرض ته دا سره فرض کې نو ورارو عامه کېږي سره دا جائز نه ده یا کاو ریره کېږي دا روا نه ده چې په نکاح کې سره یو ځای شي. خدا به مؤبد حرمت نه دی بلکې دا حرمت مؤقت دی. یعنی کداغه خورې د په نکاح کې وي دا ابولی سره نکاح روانه ده کدی د هغه ته طلاق ورکی هغه وفات شي نو بیا د ابولی سره نکاح روانه دا به مؤقت. البته په عیده کې نکاح جائز نه ده عیده بم تیریږي. وان تجمعوا بین الاختين او دا چې تاسو جمع راولي په مابین کې د دوه خوندو کنه سبي خوندي وي کریزاعي خوندي کریزاعي وي کنه سبي دوی خوندي وي یعنی دوی شوزي دي پر یو شذ باندې پر یو تی سره یو ځای سي دغه دواړه شوزي سره خوندي د رضاعت او د تیر او دلو په واجب نو د دې دوه نکاح هم د یو سړي په نکاح کې د دواړو راتلل دا جائز نه دي الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر سي وي دا هغه تیر سي وي. ان الله كان غفورا رحيما. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی غفورا فربخشونکی رحیما پر مهربان. الله تعالی پر مخکنی حالات باندې کوم توبه وکړه مغفرت درته کی آینده به دې سزا انصات دي کې ځینی مسائل لی هغه به سبا ان شاء الله وای. صدق الله.